خوشاله په وطن راولي الله زمونږه په دې خاوره امن راولي الله امن راولي الله امن راولي الله زمونږه په دې خاوره امن راولي الله امن راولي الله امن راولي الله. ګرانو کتونکو دا وخت زه په ګلیباغ حاجی بوستان کلي کې ولاړ یم. دا د علمګل مومن حجره ده. دلته کې نن دا غونډه چې کومه تابیا شوې ده نو دا د جرګې د شپې ورځې د محنت هغه نتیجه ده کومې چې نن رنګ راوړی دی او 20 کلنه زړه دشمني نن پر اورې باندې بدلیږي. اوریدونکو د پښتون قام هر روایت چې کوم دی دا ډیر زیات سپیڅلی او دروند دی او جرګې ته چې په پښتون روایت کې کوم مقام ترلاسه دی نو هغه په دې اړه خپله ځانګړتیا لري ځکه چې د دې جرګې د لارې ډېرې مسلې د پښتنو چې کومې دي چې کومې خونړۍ دي نو هغه هواریږي. دغه چې کوم مشران دي د دې چې کوم سپېڅلي دي د دې چې کوم مخوريس خلک دي دغه راځي او دوانو پاټو ته سوال کوي او بیا دغه پاټې په دې باندې آماده کوي چیرې تاسو کېنه سوله وکړي جوړه وکړي او د خپل مستقبل چې کوم دی د خپل وړو چې کوم مستقبل دی هغه محفوظ کې او خوشاله کې او سوکاله کې. په دې اړه به نور تفصيلات هم درکو. موږ سره اوسئ. امن راولي الله امن راولي الله. اوریدونکو دا وخت موږ سره خان اکبر صاحب ناشته زما غس لاسته ظاهر شاه صاحب ناشته دا سپینروبي مشران دا سپیزلی مشران شپه ورځ مهنت کوي همداسي جوړ جاړه راولي د پښتنو پمنټس کې دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خان اکبر صاحب نن څه محسوسوي خوشاله د یو دوه کورونو جوړ رااله چې کوم د 20 کالونه د دوی دښمنی چلیدله تاسو څه احساسات دي؟ زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې دا کمرو شو کوم جرګې مهنت وکړه په کارداري چې هر ځای کې دغه کمیټې جوړې شي په ټول علاقې کې او څه داسې راځي په کارداري چې هغه په کې همت کوي دا دوی چې کوم همت کړي جرګې والا خو دوه قدر وکي او خو دواړو پر کېنوم قدر وکي چې په کوم دوه جرګې عمر له 4 جرګې عمر ان شاء الله چې هغه ټول عمر کامیابی او ټول عمر بخي. او واقعي اوریدونکو کتونکو د ظاهر شاه صاحب نه پوښتنه کوو. ظاهر شاه صاحب په پښتون ټولنه کې جرګې ته یو ځانګړی مقام ترلاسه دی. تاسو څه وایئ چې جرګه څومره موثره ده په پښتون ټولنه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې تاسو هم شکریہ ادا کوم تاسو نه خپل غونډه خایس ورکړه او بیا دغه علاوه دوه فریقین او دغه انتهایی شکرګزار او ډېر بربادي وتورکو نن د علاوه فضل سره د جرګې په کوششونو باندې دغه په مهنت باندې هغه کما طرفګنی چې د 20 کال نو هغه الله ختم کړل نغي دوانو چې کوم دي دوانو فریقین چې کوم دي ضروره د نوې ژوندۍ آغاز وکړه. علمګل صاحب د دغه شخړې او د دغه تنازع ښکار پاتې شوی دی. د دوی نه دا تاسو کوم چې دغه 20 کاله تاسو څنګه تیر کړو تاسو په ځړ کې سو او بیا مروغه ته غاړه څنګه کې خدا. اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دې الله ډېر قدر وکي تاسو ډېر په خمو قامانه تاسو کو دا 20 کاله صداویم چې دا زما په ټول په ډېر یو مشکل وخت کې تیر شو نو زه نورې خبرې کول نه غواړم او د ټول مرګورو زه شکریه ادا کوم چې خدای دا کار په خیر خوشحالۍ سره ختم. اوریدونکو دا وخت موږ سره دغه دویم فریق هم ناشته بخبلن دوی نه پوښتنه کوو چې دغه 20 کاله ژوند چې دوی تیر کو کوم چې د دشمنی او کوم چې د طرفګنۍ نو په دوی باندې ستیر شو او د دوی نن کم تاثیرات دي څه احساسات جی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ورونو عزیزانو دا څه خبره ده کنه چې دا دشمنی خشه نه ده ذلیل شه ده خو چې راشي نو دا غینه خو خلاصون نشته خو خبره ده چې ذلیل وخت او ذلیل ټیم په دشمنی کې تیری.
دغه 20 کال ژوند چې دغه تاسو تیر کو تاسو وی چې ذلیل ژوند دی واقعي چیرې دا ډېر د سختي ژوند دی نن څه محسوسوي؟ نن شکر الحمدلله اسم نشته هر څه میدان صفا دی خوشاله شکر دی فقیر محمد دی دوی چې نو د دوی د جرګې په کوششونو کې د دوی ملاتړ چې هغه ډیر زیات ګټور پاتې شوی دی دوی دغه مشرانو سره ستړیا او زیار کړی دی او نن دغه غونډه چې کومه وا هغه را جوړه کړله دغه دوه کورونه چې کوم د تربګنې او د دشمنی سره مخ وو هغه نن په دوستۍ بدل کړي دي د دوی نه تپوس کوو چې را نن د دوی څه احساسات دي ځکه چې دوی ته به ذهني سکون به وي دوی ته به د زړه سکون وي نور تاثرات د دوی نه معلوموجي زه شکریا ادا کوم تاسو او څونه خلک چې دلته راغلي او په دې باره کې د دې ټولو شکریا ادا کوم او دا چې کوم مشرانو کوم فیصله وکړه یا دې کوم خپل غواري وکړه تر ډیر وخت نه هغه الله پاک په خیر باندې ختم کړی دي دوانو فریقینو را مسله الله دې اجرونه ورکړي او الله دې دغه نورم دا قوم زمونږ داسې جوړ کړي چې په دغه مشرانو پر فیصلو باندې عمل او دې له الله توفیق ورکړي چې هم دغه سي را پاسې او دغه سي قدمونه کړي دا غونډه سرته ورسېده دا د جرګې د هغه سپېزلو او مخاورزو مشرانو د شپورزو مهنتو کوم چې نن رنگ راوړی دی قدرمنو جنگ د مسلو حل نه دی بلکې جنگ بذات خود یو مسله ده په پښتون ټولنه کې کچري د امنیت وضع همدغه رنگ ټینګښت ولرو او همدغه رنگ د امن او امان د هڅې جاري وساتل شي نو هغه ورځ لري نه ده چې پښتانه سیمه به ګولي ګلزار شي همدې سره خپل قربا افضل خان مومن ته ورکه اجازه د لوی الله په امان